متاسفانه په دې مذاکراتو کې پرمختګ ونشو. د نه پرمختګ تر ټولو لوی لامل دا و چې د پاکستان استازو په مذاکراتو کې ځینې هغه وړاندیزونه غوښتنې لرلې چې هغه د عمل وړ نه وي، هغه معقول نه وي. د مثال په ډول د دې غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به امنیتي پیښه نه کیږي. نو آیا موږ د پاکستان د امنیت ذمہوار یو؟ آیا موږ هلته 16 ساعته پوځونه لرو؟ آیا هلته موږ د پولیسو یا د پوځ واګې په لاس کې لرو چې موږ امنیت ټینګ کړو؟ آیا پاکستان د یوې ولسوالۍ و د ولایت په اندازه وطن ده او که هغه یو ډېر لوی هېواد ده، د هغه امنیت نیول د یو بل هېواد د حکومت له لوري دا خو غیر معقوله خبره ده. افغانستان ته وانه تا خو عمران خان غوندې قوي شخصیت او دغه تنظیم هم ټول په بندیخانو کې واچاو، مخالفت ورسره راغی، هغه هم په افغانستان ته وانه. ته خو نه له تحریک لبیک سره هم په جنګ اخته دی، ته خو نه له بلو ټولو سره اخته دی، دا به ټول په افغانستان ته وانه. نو تا خو اقتصاد هم خراب شو، تا خو کرنسي هم راولوېده، تا ته خو نور هم ډېر مشکلات پیدا شو، دا به ټول ته په افغانستان ته وانه. او برعکس چې موږ دا ورته وایو چې تاسې له خاورو نه دا ایشان روزل کېږي او راړول کېږي او دلته حملې کوي، خو ته یې مخه ونیسه. د تا له په ځانه دا 4 کاله تیارې را تېرېږي د افغانستان حریم نقص کوي، خو ته یې مخه ونیسه. دغه مسؤلیت بیا نه قبلول. حتی یوارې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي. افغانستان لیونی دی چې د تا غم خپل کور ته راوړي. یوارې دا الزام لګوي، دا تور لګوي چې په افغانستان کې ټي ټي پي ده او هغه په ما حملې کوي. بیا بیرته وړاندیز کوي چې د ټي ټي پي د پاکستان میشت ګروپونه او قطاعات افغانستان ته واړول شي. نو خپلو لاس غم زیاته جنجال جوړوي. دا هېڅکله د منلو وړ نه ده. بل ورونو دوی چې له موږ نه دا غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرښه باندې له افغانستانه د ټي ټي پي ځواکونه راوړي او په پاکستان کې حملې کوي. دلته څو سوالونه دي باید جواب ورته ویل شي. آیا د ډیورنډ په ټوله کرښه باندې د جمهوریت او د امریکا د اشغال په وخت کې سیمې خاردار نه تېر شوی؟ نو خو یو سیمې خاردار تېر شوی. د سیمې خاردار شاته د سړکونه تېر کړي، د ګزمې کوي. د سیمې خاردار شاته د پوستې او امنیتي ځواکونه اچولي، تر هغه شاته د بیا لوی بیسونه جوړ کړي. بیا د تر پېښور او تر اسلام آباد او تر بله ځایه په 100 چک پوینټونه موجود دي. نو ته ولې مخه نه نیسې؟ تاسې یو لوی نظامي پوځ لرې، استخبارات لرې، امکانات لرې او په ټول خط باندې دي امنیتي کیمرې هم لګولې دي. نو چې هم له کیمرو در تېرېږي، هم له سیمې خارداره در تېرېږي او هم له پوستو تېرېږي، هم له چک پوینټو تېرېږي او بیا هم ذمہوار افغانستان وي. دا ګوره ډېره له حقیقت نه لرې ادعا ده. بیا چې ته دا دعوه لرې چې له افغانستانه ماته د ټي ټي پي ځواکونه راوړي او د تا ساحې ته داخل شو، نو له 2 حالتو به خالي نه وي. که د تا په ساحه کې وي نو ولې کنټرولوي نه؟ او که بیرته افغانستان ته راوړي او بیا در راوړي نو خو زه هم دعوه در باندې لرم، ولې راپرېږدې د مخاورې ته؟ ته ولې مخه نه نیسې؟ ښه ته ولې راپرېږدې؟ دا ټول هغه دلایل دي چې دوی په مجالسو کې نه مني، غاړه نه ورته ږدي. خو د دې باوجود په مذاکراتو کې د موږ ملګري د موږ ټیم تر اخره پورې هېڅ وارې داسې نه ده پیښه شوې چې د موږ ټیم دې ویلي چې زه تر مخ ځم بس نورې خبرې نه کوم. بیا هم مذاکرات د دوی لخوا ترک شوي دي، وړاندیزونه د دوی لخوا رد شوي دي او بالاخره د موږ ټیم خپلو هېواد ته راستون شوی ده. نو په دې سلسله کې ورونو بیا هم موږ دا وایو چې افغانستان خاوره به د چا په ضد نه استعمالېږي. موږ د پاکستان ورور مسلمان ولس ته احترام لرو، علماء کرامو ته احترام لرو، سیاستمدارانو ته احترام لرو. د هغوی نظریات رغنده دي. حتی په حکومت کې ولو یو برخه داسې نظریات د خیرخواهۍ دي، د روغې جوړې دي، د جنګ نه غوښتلو دي. د ټولو ته موږ د قدر په سترګه ګورو او کوشش هم دا ده چې خیر ورته ورسوو. یو مسلمان باید بل مسلمان ته خیر ورسوي. خو که بیا هم ځینې کړۍ ځینې پروژې تطبیقوي نو بیا په افغانستان هم خپل ځان نه د دفاع حق لري، دفاع به کوي. نن الحمدلله ټول ولس له نظام سره ولاړ ده او له خپلې خاورې نه به په مېړانه سره دفاع کوي. بله دا د ورونو چې د پاکستان ستونزې نوې نه دي. آیا تاسو ټولو ته نه ده معلومه چې ټي ټي پي په پاکستان کې له تېرو 25 کلو فعاله ده؟ آیا د پاکستان حکومت خپل اعلان نه کوي چې موږ 80,000 کسان په تېرو 20 کلو کې په جنګونو کې تلف شوي دي؟ آیا په همدغه پاکستان کې بمبارونه نه و شروع؟
آیا ډرون حمله نه کېدې؟ آیا په اسلام آباد او په کراچۍ او په پېښور کې حمله ونه سوې؟ د پاکستان پر رئیس جمهور مشرف باندې حمله ونه سوه؟ په وزیرستان کې 300 پوځیان د حکومت د ټي ټي پي لاس ته ونه لوېدل. نو چې دا ټولې سلسلې ډېرې پخوانۍ دي. حتی که موږ په یوه موضوع کې مخته ورسره ځو بله را مخته کوي. آیا په افغانستان کې د بیلیې کوم وګړی چا لیدلی؟ د هغې نسبت هم اوس افغانستان ته کوي. اوس که ته دا وایې، د یو دلیل دا وایي چې کله په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم شوی نو پاکستان کې حملې ډېرې شوي دي. نو تاسې نن د ټي ټي پي د حملو ډېرېدل نسبت افغانستان ته کوې، نو تا خو بیا دوه وارې له هند سره هم جنګ وکړو، هغه هم په افغانستان ته وانه. تا خو له ایران سره هم جنګ وکړو، هغه هم بمبار در باندې وکړو، تا هم بمبار پرې وکړو، هغه هم په افغانستان ته وانه. تا خو عمران خان غوندې قوي شخصیت او دغه تنظیم هم ټول په بندي خانو کې واچاو، مخالفت ورسره راغی، هغه هم په افغانستان ته وانه. ته خو نن له تحریک لبیک سره هم په جنګ اخته یې، ته خو نن له بلو ټولو سره اخته یې، دا به ټول په افغانستان ته وانه. نو تا خو اقتصاد هم خراب شو، تا خو کرنسي هم راولوېده، تا ته خو نور هم ډېر مشکلات پیدا شو، دا به ټول ته په افغانستان ته وانه. خو برعکس افغانستان تا ته د ترانزیت لاره درکړه، له تا سره یې ښه تجارت شروع کړو، تا ته یې د ښه نیت لاس تر اوښ کړی. د تا اولني حکومت په وخت کې د موږ اړیکې ډېرې ښې وې، رغنده وې، دواړو هېوادو ته ګټه وه، تجارت زیات و، ترانزیت وده وکړه. خو چې ته خپل وضعیت نشې کنټرولولی او ته خپله نورې ارادې لرې، نو دا ملامتۍ ګوته باید افغانستان ته ونه نیول شي. بیا ورونو دا څومره د افسوس وړ خبره ده، یو هیواد، یو حکومت، یو پوځ چې ځان ته اټومي قوت وایي، ځان ته یو پرمختللی پوځ وایي، او بیا دغه قوت چې استعمالوي په چا استعمالوي؟ په مهاجرینو باندې استعمال کړي، له کورو یې راباسي، ماشومان یخ ته اچي، بندیخانې پرې ډکوي، په مسافرو، په مریضانو، په تجارانو لارې بندوي. اټومي قوت د پیازو د رومیانو او ټماټرو په مقابل کې استعمالوي سي، لاره ورته بنده کړي. دا اوس کوم منطق ده؟ دا د چا په ګټه ده؟ سیاست او تجارت سره تړل، یا جنجال له ټي ټي پي سره ده او مشکلات مهاجرینو ته جوړوي. موږ دا وایو چې د ډیپلوماټیکو اصولو په رڼا کې په یو معقوله تګلاره باندې باید مخته سره ولاړ شو. د امارت په واسطه پرو چې ته ټي ټي پي سره کېنولاسته، مذاکرات یې درو کړو، 90% مسله حل شو، خو تا بیرته خرابه کړه. امارت دې ته ژمن ده چې خاوره به د تا په خلاف نه استعمالېږي. امارت په ډیورنډ په کرښه باندې په سلهاو پوستې جوړې کړې، په میلیونونو ډالر مصارف یې وکړو چې امنیت خوندي شي او د تا تشویش راپسي. امارت مصارف وکړو، هغه مهاجرین، هغه کډوال چې له وزیرستان د تا د عملیاتو په نتیجه کې راکډه شوي، تا زه تشویش لرم. دغه تشویش لرې کولو لپاره د افغانستان مرکزي سیمو ته انتقال کړو، مصارف یې ورباندې وکړو، ځای په ځای کړو. نو چې دا ټول کوششونه افغانستان کړي دي او خپل مسؤلیت یې ادا کړی ده، له دې بعد هم که څوک تجاوز کوي، مسؤلیت په دغو په غاړه وي. خو زه خوشحاله یم چې د پاکستان درانه ولس، علما کرامو او سیاسیونو دا حقایق درک کړي دي او امید شته چې دا وضعیت به کنټرول کړي.